بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم دوستانو، په دې فصل صوم کې چې کوم دی به تاسو ته د اعلان دعوت اسلام چې کوم دی دا ذکر کیږي. وې درې کاله پورې پیغمبر اسلام والسلام په خفیه تور باندې اسلام دعوت په ورکول خو او خلک په رو چې کوم دی اسلام کې داخليدل، خو چې درې کال نو وروسته کله پیغمبر اسلام والسلام ته حکم علی الاعلان چې کوم دی نازل شو چې فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، چې د څه خبرې ته حکم شوی دی هغه حکم کوا او صفا اعلان وکا او مشرکین چې کوم دی سره دغه پروا مکوا. د پیغمبر اسلام والسلام کل عام د اسلام چې کوم دی دغه پرچار شروع کو، د اسلام دعوت خلکو ته شروع کو. چنانچه کوه صفا په د صفا ډیرې ته چې کوم دی د وخت له ټول خلکو ته आवाज وکړو، قبایل باقاعده په نمونه باندې وتاوازو کو چې پلان کې ټول خلک راجم شول دی پرې دنګ ډېرې باندې ولاړو او خبرې کوله چې اے خلکو تاسو دا وایي که زه تاسو چرته وې ما چې د دې ډېره کې نشاته یو قافلې وال را روان دی او تاسو باندې حمله کوي، یو لخر را روانه به تاسو باندې حمله کوي، تاسو به د ما خبره تصدیق کوئ. نو ټول خلکو خو په چغه باندې وی چې اے پیغمبر سلام ولینه تاسو د اوسه پوری چرته دروغ نه دی ویل، تاسو خو صادق الامین یې رښتیا خبره کوي، تاسو مونږ به چې کوم دې سره تاسو خامخا تصدیق کو. نو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه فرمایي چې تاسو یو سخت عذاب طرف ته چې کوم دې داغې نه تاسو یو روما او سخت عذاب چې کوم دې به تاسو باندې راتلون کړي او تاسو کلمه چې کوم دې هغه تاسو وایي. نو ابو لهب چې کوم دې هغه وی چې اوف ته چې کوم دې اله دې لپاره تا مونږ راځم کړو زمونږ وخت کوم دې هغه ضایع کو. نو دغه باره کې مکمل صورت الله سورۃ اللهب چې کوم دې سره هغه نازل شو، هغه ډیټیل چې غنه په دغه کې بیا ذکر کیږي. دعوت اسلام په باره کې او د دعوت طعام باره کې چې کوم دی یو واقعه دا سره دی. وی پیغمبر اسلام ته چې کله حکم وکړو وشو چې وانذر عشیرتک الاقربین، چې خپل نږدې رشتہ داران هغه د وای روا. نو وی پیغمبر اسلام علی تنه هو چې چونکه کشر نو علی تنه هو دی چې لاړ شه او یو ساعت غنمو ایو بيده چې کم دې سي داغي او دستر راوړه یو پتون راوړه د لکه او پي پیاله چې کم دې راوړه مالا او په قریشانو کې لاړ شو زما چې کم دې سره ترونو ته ټول ته وای چې راجم شي زما ول طعام چې کم دې هغه کړی دی. وای ټول خلک ما راجم کړل او شیدول خلک راجم شول. نو پدې کې د پیغمبر اسلام ترونه ابو طالب او حمزه عباس او ابو لهب چې کم دې پکې شاملو. د پیغمبر اسلام د وخت چې کم دی لکه ټوکړه واغسله لکه چا کې تی وکو په خپل غاخونو مبارک کې لګو چې کم دی هغه باندې چې چا کوکو لکو او بیا چې کم دی په دې لوخ کې خودله او ته وی چې دا هر چاته دا غدا او چې خلک ځان مړی وای دا غوخه لکو چې غوخه د یو کس لپاره کافی کېده او ما چې څونه کسان راغون کړه تقریبا 30 کسان او 30 کسان د غوخه نه وخړله او لا پات دیم شو ټول خلک ماړه شو. بیا ماته چې پیاله چې کم دی راوړل پیاله چې ما وکتل پیاله کې پي لګو وای دومره و چې یو کس پم نشو مړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې هر یو کس له پیاله وړه وای هر یو کس د پیالې نه چې کم دی روټ سکل پي سکل تان ته خم وړو وای په پیاله کې پي بیا هم پاتیو. چې کله بیا په پیاله کې پي بیا هم پاتیو نو پیغمبر اسلام ټول خلکو ځان تر ته متوجه کیو دا پاسې دو چې زه دې ته چې کم دی سره خبر اتر وته شروع کوم. نو په دغه دوران کې چې څنګه ابوبکر صدیق دنه هو د پیغمبر اسلام والسلام په هر ځای کې مرسته امداد او جان نثاری او صداقت او محبت او سره سیوا وکنه. دغه اولټ چې کم دی ابو لهب په کینه کې په حسد کې په بغض کې په مخالفت کې دشمنی کې د پیغمبر اسلام والسلام خپل تر خو مخامخ ولاړو. ابو لهب پاسې دی چې اے خلکو تاسو ته پته شته پیغمبر اسلام نن بنګ باندې چې خوراکو خورو چې هغه ډېر د جادو نه ډک خوراکو او دومره غټ جادو را باندې کړی دی دومره غټ جادو چې د دې جادو چې کوم څه د هغه سره اړو بدل شته لہذا تاسو تی تربیت تر شي ټول خلک چې کوم دي اخوا دي خوشول. وي په دویم ورځ باندې بیا پیغمبر اسلام علی تنه هو ته وی چې دې شو چې بیا غشنې روټي چې کوم دي تو عامه کو خلک راو برا چې خلک څنګه راو بلل شي او خلک چې کوم دي سره رايو دي شنو هغه په دغه دوران کې وته پیغمبر اسلام تو عام په خوراکي په خورو بیا وته وی چې تاسو چې کوم دي اعلان د تاسو دا خبره کوم چې د الله تعالی عبادت کوم د بوتانو پرستش کوم دی هغه نه کومه د بوتانو عبادت نه کوم او داغي چې کم دی برایان او داغي قباحتونه به تاسو ذکر کوم او زما چې کم دی زما سره په دې دغه کې په دې دعوت کې زما سره څوک شاملېږي نو زما سره شامل شي. او په دغه دوران کې عثمان ذوالنورین چې کم دی هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زومو خود دغه نه مخ کې چې کله علی الاعلان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت شروع کو
نو ابو لهب دومره سرکش او دومره چې کوم دی دشمنی کې مخ کې وشي د پیغمبر اسلام دو لوریان چې کوم دی رقیه او ام کلثوم دا د ابو لهب په دي زامنو باندې عتبه او تیبه باندې واده وي وې دی ابو لهب خپل زامنو ته چې پیغمبر اسلام د لوریانو طلاق ورکړي دا صدمه وته ورسیږي د دې وجنه چې کوم دی سره دا وته دا ډیر غټ تکلیف وته ورسیږي وې د زامن ولې کېدل د پیغمبر اسلام دا لوریان لچ کوم دې سره هغه طلاق ورکو نو دغه رالی واپس د پیغمبر اسلام کړنو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ابو لهب چې د بدی سره خپه شي خو پیغمبر اسلام باندې د خدای پاک رحمتو چې دغه زامنو نه هغه لری کړل او د سي هستی ور کړی چې د پیغمبر اسلام لوریان خو اسیم عظیم استی وي خو عثمان غنی ته نه هو چې کوم دې په نکاح کې دغه ځوان لوریان چې کوم دی ورشي اول یو ور کړل شو بیا چې کله هغه وفات شو بیا ولا بل لور چې کوم دی هغه ور کړل په دغه دوران کې چې کله د اسلام دعوت کلی عام شروع کونو د کافرانو چې کوم دي د مکه مکرمه دغه مشرکین دوی د پیغمبر اسلام مخالفت شروع کو مخالفت کې دومره زیات شي واشو چې هغه د جد مخالفت شروع کونو په دغه دوران کې ابو طالب د پیغمبر اسلام ترو چې هغه د پیغمبر اسلام حامی او مددگارو نیو پیره د قریشیانو غټ خلک ابو طالب په سراله وته وی چې دا ستاده اوراره چې کوم دي سي د زمنګ دی بوتان ته مونږ ته مقلانو زمنګ بوتان ته بدر دوی نو لہذا د چې کم دی گمراه شوی دی ته دې منکا او د چې کم دی کنه زموږ په مینس کې بیا چې کم دی درال را پیدا شي مخالفت پر را پیدا شي نو ته خپل بدی باندې پوهیږي ابو طالب د ته وی چې په خطر کې سره دی او په دې نرمۍ سره چې زب چې کم دی خپل وراره چې کم دی به پوهه کم دا ولاړو شي لاړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی د کفر او شرک چې کم دی هغه مذمت کې مشغول دي ته لہذا ته چې کم دی دا طریقه ته پرېدا نو د کسانو بیا چې کوم دی راغی ابو طالب پسې وته وی چې ستاده اوراره موږ ستانه مجبور یو موږ ته سویل نشو خو ستاده اوراره چې کوم دی قلاری کینو د دې خبرې نه او یو خپل کرسته چې کوم دی ماشوم راغلی متواو چې موږ تل درکو هغه ته دا بدل کې لویوا او دا پیغمبر اسلام موږ لراکه چې د قسم غوسه کوته موږ قتل کو نو ابو طالب وته چې دا څنګه کېدې شي چې ځا خپل اوراره خپل د زړه ټوټه چې کوم دی تاسو درکمو هغه تاسو زما په مخ کې وجنې سره کېدې نشي تاسو خو الله سره وروړی زه چې کوم دې داغه حمایت کوم زه داغه مددگار یم زه به داغه مرسته کوم زما ورای تاسو الله سم نشي وروړل او تاسو چې کوم دې څه کولای چې تاسو الله چې کوم دې هغه آزاد دي چې دا لاړل واپس نو ابو طالب راغی خپل جوته وی چې اے پیغمبر اسلام ته چې دا کم کار کې دا تا خپل کار ودا کې خو لیکن زه چې کوم دې د ټول قبيله داغه مخالفت نشم غسل لحاظ ما باندې هغه بوج مقد شي زه بیا نشم اوچتوله نو دا ټول خلک چې کم دی هغه ما په سراغلی او درې پیر په ما په سراله وی چې د کم دی سره تخپل ورته دا خبره وکړو نو پیغمبر اسلام ته دا خبرې کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د په دې سوچ کې دا وی چې زما د اتر چې کم دی زما د حمایت نه هغه کینار کشي کوي او زما د حمایت ته قلاریږي نو په دغه وخت کې سترګې لمدې شو او سترګې د اوخو نه ډکې شو خپل ترته وی چې اتر ای زما تر زما دي قسم وی کدا خلک زما په یو لاس کې نور کیږي په بل لاس کې مسپوږمۍ کیږي زب چې کم دی چرته به هم زه د اسلام پر خودل ته تیار نشم چې شي دعوت ورکوم او زه دعوت ورکوم تر دې پورې چې یا به زمړ شم یا به زما دین چې کم دی به غالب پاتې شي او په جړه کې چې کم دی پات شي دوتلو په دې دوران کې چې نو ابو طالب ته خپل ورور وتر یاد شو او دا چې کم دی سره خپل د دې د وراره د اوخ کې چې کم دی ولید نو زړه چې کم دی نرمي را لاوته وی چې ای وراره ودرېګا د ما د زړه ټوټي چې تس کول غواړي هغه کوا ستا دشمنان لزتا چرتم نشم ورکول او زه چې کم دی ستا به حمایت کوم او ته چې سکه کوا ستا دشمنان چې څوک راځي د داغه سره چې کم دی ټکراوي کما په دغه دوران کې دیوله کې په بنو هاشم او بنو عبد المطلب چې کم دی خپل قبيله والتي وي چې دا قریش مکه چې کم دی سره د مشرکین مکه دا راغلي د پیغمبر سره مخالفت کوي لہذا تاسو ټول تیار شئ او د پیغمبر اسلام والسلام دغه مرسته امداد وکړي وای بنو هاشم او بنو عبد المطلب چې کم دی هغه راجم شول او د پیغمبر اسلام والسلام چې کم دی دغه مرسته امداد ته تیار شو او هغه موسم دغه دوران کې چې کم دی سره دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرسته امداد وکړو وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حج په دوران کې په 9 هجری کې وی علی تعالی چې اې ته هو ورشل ارشا او اعلان وکړ چې د نن بعد د سوق مکی مکرمه تر عدد نشي نو د دین علماء کرام دا فرمایي چې د اسلام مینه محبت هم په دغه ساتل پکار دی خو د کفر او د شرک چې کوم دی دغه نفرت هم کول پکار دی ځکه چې د الله تعالی لپاره مینه محبت ساتل دا هم د ایمان حصہ ده خو د الله تعالی لپاره بغض ساتل دا هم د ایمان حصہ ده ځکه پیغمبر اسلام فرمایي چې من احب لله
فابغض لله فقد استكمل الايمان چې چا د الله تعالی لپاره محبت وکړو او د الله تعالی لپاره بغض وکړو د ایمان چې کوم دی سره هغه مکمل شونه ته به اسلام سره محبت ساتي خو د کفر او د شرک سره چې کوم دی هغه نه به نفرت هم کې نو لهدا قریشان چې کله دا خبره ورلید چې ابو طالب چې کوم دی د دې امداد نه نقل لري د حمایت چې کوم دی نقل لري نو په دریم پیر باندې بیا مشوره وکړه ابو طالب خو لره وته وی چې ابو طالب اماره وحید د سره موږ د حواله کا نو دوه ته چې تم دانش کې د لهدا زب د پیغمبر اسلام والسلام حمایت پکوم داغه نه ذکر لري کنه نو د الله تعالی په ذات قسم خورلو او دا خبره وکړه چې زبر د حمایت نه چرته هم قرار نشم ابو طالب وته دا خبره وی چې ما تاسو ما سره انصاف نه لکه دوه ته چې موږ تاسو سره انصافي منصفانه فیصله موږ تعالی در پیش کړه یا ابو طالب وته چې تاسو ما سره انصاف نه لکړی چرته هم تاسو خپل غم چې ګم دی راغستې لہذا بالکل چې ګم دی ز کول عام خبره کوم چې بالکل د پیغمبر اسلام د حمایت نه قدرې کې تاسو لا سمزات دي تورم آزاد چې کولای شي هغه تاسو وکي نو چې کله د پته ولګیدل چې آیا ابو طالب چې کوم دی هغه د حمایت نه قدرې نو دي نور تکلیفونه مسلمانانو ته شروع کړل نو چې کم کمزوري مسلمانانو نو دي مشرکین مکه به تکلیفونه رسول په عذابونو کې مبتلا کول سختي به تر رسولي خوراس خاک په بندو او خرڅول به نه کول نو ابو طالب بیا په دغه دوران کې بني هاشم ابو چې کوم دې سره هغه راو بل بني مطلب چې تاسو راشه او د دې مرسته امداد وسوکې نو هغه بیا راشه راغله او دغه چې کوم دې سره امداد شروع کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ربيعه بن عباد چې کوم دې فرمایي وای ما یو پیرول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوقاس په بازار کې او ذل مجاز په بازار کې چې کوم دې خلکو ته وی چې اے خلکو تاسو وای لا اله الا الله تاسو به کامیاب شئ وې د پیغمبر اسلام شاته یو پړنګا سره روانو او سرو هغه به دا خبره کو چې خلکو دا سره چې کنده سي دا صحابي دي صحابي مطلب چې دا بی دین دي د دروغجن دي نو پیغمبر اسلام خلکو دا وی چې تاسو لا اله الا الله وای کامیاب بشئ او د ابو لهب په شاته روانو دوه چې دا سره چې کنده